رب العالمین ډېره عظیمه جذبه ورکړې وه خو صحابیات چې کومې بیبیانې وې د هغې هم د رسول الله مبارک سره د محبت یو عظیمه قربانیان یې هغې ورکړي دي عبدالرحمن صاحب فرمایي د بخاري شریف حدیث دی وایي د جنگ بدر صفونه جوړ شو جنگ بدر دا د اسلام اوله غزوه ده وایي د جنگ بدر صفونه جوړ شو یو طرف ته کافران دي یو طرف ته صحابه کرام دي یو طرف ته 313 صحابه کرام د رسول الله مبارک سره دي یو طرف ته 1000 لشکر د کفار دی یو طرف ته د صحابه کرامو سره توري نشته بل طرف ته د کافرانو سره توري دي اسونه دي اوخان دي هغه جنگي زغري دي خالونه دي صحابه کرام مسره پلاس کی چا سره چوکای راغستې دا چا کوټک راغستې دی هغه د جهاد چې کوم اوزار دي هغه ورسره نشته دی خو د صحابه کرامو جذبات که موږ تاسو وګورو عبدالرحمن صاحب فرمایي وایي زه چې کله په صف کې ولاړم او ما دې خپل ښي طرف ته وکتل نو ما سره یو عظیم پهلوان نو ولاړ یو عظیم جنګجو غټ پهلوان را سره نو ولاړ بلکې زما ښي طرف ته چې ما وکتل یو ورکوټی معصوم را سره ولاړ ګس طرف ته مې وکتل پهلوان او جنګجو را سره نه دی ولاړ یو ورکوټی معصوم را سره ولاړ دی د جنګ د صف دا مجاهد خوښوي چې زما له ښي طرف ته او ګس طرف ته یو داسې غټ پهلوان ولاړي که چېرته دې طرف نه کافر حمله کوي چې دې دفاع وکړي که دې طرف نه حمله کوي چې دې دفاع وکړي دی مبارک فرمایي ما سره جنګجو پهلوانان نو بلکې ما سره واړه واړه معصومانانو وایي په دغه ساحه کې د یو ماشوم زه داسې وسکونډلم زه ورته داسې ورنږدې شم غوږ مې ورته نږدې کړو ما ورته بچي هسوې وایي ما ته وایي چې یا عمې این ابا جهل ای ترا ابو جهل لعین کم دی دغه واړه واړه معصومانان ابنا عفرا د عفرا بیبي زامن معاذ او معاویز رضی الله تعالی عنهما واړه واړه هلکان دي د مبارک فرمایي وایي ما ورته چې په ابو جهل باندې څه کې معصومانانو ته په ابو جهل باندې څه کوئ وایي دوی راته وایي چې موږ ته خپلې مور ویلي دي چې لاړ شئ د بدر میدان ته او چې تر څو پورې د رسول الله مبارک دشمن چې محبوب ته تکالیف ورکړي دي محبوب ته دی د لاسه د مکې مکرمې نه راوتلی هغه ابو جهل مو چې تر څو پورې مردار کړی نه ګورې چې ما له کور ته همداسې راشي بله واړه واړه معصومانان موږ به تاسو چې کله ډزې شي نو مور بچو ته یله بچي شابې رادن نه شي رادن نه شي داسې کوو که نه کوو چې هسې یو تیزه هوا م راشي بچي دننه کي او داسې میندې په اسلام کې تېرې شوي دي چې واړه واړه ګلان واړه واړه بچیان یې چې دی د جنګ میدان ته لېږلي او ابوجهل ګورې څه اخوا دې خوا سړی هم ابوجهل ګورې د بدن نه ډېر زورور یو سردار د خپلې قبیلې یو غټ سړی و طاقتور سړی و یو پهلوان وګورې اخوا دې خوا انسان هم نو عبدالرحمن صاحب فرمایي وایي اول خو راته دا ځان چې دی داسې ښکارېدلو چې یعنې زما طرف ته ښي ګس طرف ته زه داسې غیر محفوظ یم خو وایي چې کله مې د دې معصومانانو دغه خبرې واورېدلې دی مبارک فرمایي ما نه خوښوله چې د دې دوه معصومانانو په ځای باندې د زما ښي او ګس طرف ته غټ غټ پهلوانان وکړي هر یو څیز په جذبه باندې کېږي دی مبارک فرمایي چې کله دوی تپوس وکړ ما دا خپله ګوته داسې کړه چې هغه دی وایي چې څنګه مې ګوته داسې کړه اوس ښي او ګس طرف ته ګورم نشته دی بخاري شریف الفاظ دي وایي د دواړو معصومانانو دی مبارک فرمایي لکه د باز غوندې منډه کړه او د باز غوندې په ابوجهل باندې حمله وکړه ابوجهل لعین یې د اس نه راګوزار واړه واړه معصومانان او روایت کې راځي اس ته خو نشو رسېدی ابوجهل ته نشو رسېدی د اس پې ووهلې اس را پرېوتلو ابوجهل لاندې را پرېوتلو دوی ورته په سینه باندې کېناستلو ابوجهل لعین یې چې دی جهنم ته ورسول
واړه واړه معصومانان دي جذبه غواړي ایمان غواړي محبت غواړي چې محبت راشي سینې ته ایمان هم راشي محبت چې راشي جذبه هم راشي عقیدت هم راشي پهلواني هم راشي طاقت هم راشي خو د ټولو نه اول څیز ضروري محبت د صحابه کرامو په سینو کې محبت و الهو العالمین دې زموږ ستاسو په سینو کې د خپل محبوب سره محبت نور هم سوی کړي